آیا په میخه باندې قرباني کیږي او که نه کیږي؟ نو امت 1400 کاله په دې خبره باندې اتفاق او 1400 کاله په امت کې په میخه باندې قرباني شوې ده، په هغې کې چا اختلاف نه و کړی. 14مه صدۍ کې د اهل حدیثو یو عالم په دې خبره باندې فتوا ورکړه چې په میخه باندې قرباني نه کیږي. د هغې نه په دې خوا په امت کې یو ډېر لوی تشویش موندلی کیږي چې آیا په میخه باندې قرباني کیږي او که نه کیږي. نو د هغې جواب دا دی چې په میخه باندې قرباني کیږي. اوس که یو سړی وایي چې نبي علیه السلام مبارک په میخه باندې قرباني نه ده کړې، نو د هغې وجه دا ده چې په هغه زمانه کې په هغه دور کې په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې اوښان زیات وو، ګړې بیزې زیاتې وې، غواګانې وې، میخې نه وې. لکه مثال په طور زموږ د علاقه سوات په دې کې میخې شته، په دې کې غواګانې دي، بیا ګړې بیزې هم شته، خو اوښان د سره نشته دی. اوس زموږ د علاقې خلک هغه قرباني چې کوي، نو قرباني هغه په میخه باندې کوي، په ګډو بیزو باندې کوي، په غواګانو باندې کوي. اوس د نبي علیه السلام مبارک نه د میخې قرباني هغه نه ده ثابت، خو په صحابو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې میخه دا د 7 کسانو د طرف نه هغه کافي کیږي. یعنی که 7 کسان راجمع شي او پیسې راجمع کی او میخه والی او د دې قرباني کوي، نو دا قرباني د 7 کسانو د طرف نه هغه جایز ده. بیا دویم حدیث حسن بصری رحم الله فرمایي چې الجاموس بمنزلة البقر، چې دا میخه دا په منزله د غوا باندې ده. او چې کله لغت وکتلی شي، نو په عربی لغت کې هم دا خبره ده چې دا میخه دا د غوا د جنس نه ده. اوس کم خلک چې دا خبره کوي چې د میخې قرباني دا صحیح نه ده، جایز نه ده، دا خبره بالکل غلطه ده. صحابو کې د دې خبرې وجود شته، احادیثو کې د دې خبرې ثبوت شته چې احادیث نه دا خبره ثابتېږي چې علي رضی الله عنه فرمایي چې میخه د 7 کسانو طرف نه په قربانۍ کې کافي کیږي. بل هغه د امت هغه عمل هم په دې باندې را روان دی چې 1400 کاله امت د میخو قرباني کړې ده. نو لهذا اوس چې یو سړی راپاسي او دا خبره کوي چې د میخې قرباني نه کیږي، نو دی د دې خبرې خبر ورکول غواړي چې امت 1400 کاله کومې قربانیانې کړې دا قربانیان نه شي. لهذا د عبادتونو په باره کې امت په تشویش کې، په شکوک و شبهاتو کې اچول نه دي پکار، بلکې خبره واضحه پکار ده چې کم کار جایز دی هغې ته ناجایز ویل دا د امت سره زیاتې دی. امت هغه په عبادتونو کې په شکوک و شبهاتو کې اچول دي، یقینا دا د امت سره یو لوی خیانت دی. نو د خیانت نه کار نه دی اخیستل پکار. لهذا مسله دا ده که څوک د میخې قرباني کوي، که څوک د کټي قرباني کوي، دغه د میخې او د کټي قرباني چې کله په دې کې شرایط موجود وي، نو په دې باندې قرباني کیږي. داسې هیڅ دلیل د دوی سره نشته چې هغه دلیل نه دا خبره دوی ثابت کړي چې په میخه باندې قرباني نه